بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو کتونکو، ما چې د ماسکو کې کوم بین الافغاني کانفرنس د افغانستان د امن په حواله سره شوی، هغه حواله سره سوشل میډیا یا مختلف ما دغه کتنو سره داسې عجیبه غونډه کې سپیشلی د افغانستان نه چې کوم خبرونه راتلل نو هغه لږ امید افزا نو، خو اوورال که موږ وګورو افغانستان کې د هغوی خبره هم په دې هکله ټیک ده چیرې لکه په وایلنس کې یعنی په تشدد کې کمې، په جنگ جګړه کې کمې چې کم دی دا د هر افغان چې کم دی، که هغه لوی دی که وړي کې دی که ایجوکیټډ دی که نان ایجوکیټډ دی، دا د هغوی مرام هم دی، دا د هغوی مدعام ده چې خدای پاک په افغانستان کې جګړه ختم کړي. نو هغوی هم که دا خبرې کولې چیرې لکه د ماسکو کانفرنس 2 ورځې کې دوی صرف دا هم ونه کړل چیرې هلته کې یو سیز فایر یعنی جنگ بندي د اوربندۍ اعلان صرف د اختر د 3 ورځو دپاره وکړي. نو د دې وجې نه هغوی وایي چیرې دا کانفرنس چې کوم دی دا صرف ناسته وه، خوراکو او بس رخصتېدلو، د دې نه علاوه دا هیڅ نو. دا خلک هم د دې وجه ده او دا صحیح هم ده چیرې دومره افغاني مشران طالبان رايوځای شو نو که د اختر 3 ورځې نه یو ورځ هم اعلان کړی وي چیرې د اختر په ورځ به د افغان غریبانان چې کوم دي دوی به په امن کې ژوند کې، دوی جوماتونو ته تللی شي، دوی خپل که څوک پکې نورو مذهبونو والا دي هغوی خپل د مذهبي عبادتګاه ته تللی شي، دوی امام بارګاه ته تللی شي، دوی چې کوم دی په بازار کې لږ انجایمنټ کوي شي. نو څه کفر خو به نه راپرېږدو، خو بهرحال هغې کې کامیابي نه شوه حاصله. خو دا نه ده چیرې ګینې کانفرنس ناکامه. زه دا ګڼم چې دا د 18-19 کالو دا نوی جنګ چې کوم دی دا په 2 ورځو کانفرنس کې یا د 100 ورځو په خبره باندې دا نه حل کېږي. خو یوه خبره چې کومه ډېره اهمه ده هغه دا ده چې مونږ دا په ماسکو کې چې څه وشو، ما په خیال ډېرو کمو خلکو چې کوم دی سمو د وړاندې دغه شانتې توقع لرله چیرې دومره افغان مشران د طالبانو مشران لکه چې په هغې کې ملا عبدالغني برادر چې هغه دا وخت د طالبانو د تحریک سینیر موسٹ کس دی، دا د ملا عمر صاحب نه پس چې کوم دی ملا برادر چې کوم دی عبدالغني برادر دا سینیر موسٹ کس دی. نو د هغه راتلل د دې مطلب دا دی چې ټول افغانان چې کوم دی دې طرف ته متوجه دي، راجع شوي چې افغانستان کې امن پکار. زویمه چې د ټولو نه غټه کامیابي خو د افغانانو دا ده چې دوی په لومبي ځل باندې په یو ټیبل باندې کېناست، په هغه کې حنیف اتمر هم ناستې، دا چا توقع لرله چې عطا محمد نور به ناستي، بل طرف ته چې کوم دی امیر خان متقي به ناستي، یو طرف ته حامد کرزی صاحب ناستي، بل طرف ته چې کوم دی نور طالب مشران چې کوم دی هغه به ناستي، دغه شان اسماعیل خان صاحب، دغه شان کریم خلیلي صاحب او دغه شانتې دا نو دا یو ډېر انپریسیډنټډ. نو ځکه زه وایم چې دا ډېر یو لوی یو پازیټیو دا یو امپریشن کریټ شو. اوس په دې 2 ورځې کې نه پکې امریکې والا نماینده دی، نو دا په خپلو کې افغانان ناست دي 2 ورځې خبرې کوي. ظاهره خبره دوی خو د ماسکو د موسم باره کې به خبرې نه کولې، خو دوی کې خبرې کړي دي، یو بل نه به یې ګیلې کړي چېرې تا زما کس وژلی دی، تا زما دلته کې کلي کې دروانې کړی دی، تا دا بم دماکه کړې ده، تا دا زیاتې کړې دی، ما دا زیاتې کړې دی، دا خبرې به یې کړي. یو بل سره به یې خپلې غوسې شریکې کړي، یو بل سره خپل خفګانونه به یې شریک کړي، یو بل سره به یې خپلې د چا په غم خادی شوي هغې باره کې به یې خبرې کړي. خو د ټولو نه زیات چې دوی کومې خبرې کړي هغه به دا دي چې په افغانستان کې به امن څنګه راولو. نو زه دا وایم چې دا په هر صورت سره په دونه لوړه سطح باندې افغانان یو بل سره ناسته کول او هغه 2 ورځې مسلسل ناسته کول دا یو ډېره لویه خبره ده. او بیا دا ملا عبدالغني برادر راتګ چې کوم دی دا هم دا ښیي چېرې افغان طالبان چې کوم دی هغوی امن طرف ته ډېر زیات مایله دي او هغه هم وایي چې موږ امن غواړو. دغه شانتې هغوی دا خبره چېرې موږ غواړو چې په افغانستان کې دی یو آل ریپرزینټیټیو یعنی په ټول شموله حکومت دی ټول خلک پکې شاملي یا ګډ سره چې کوم دی افغاني حکومت جوړ کړو چې په هغې کې ټولو ایتنیکي په هغې کې ټول سیاسي څومره دغه چې ګوندونه چې کوم دي ټولو ته په هغې کې نمایندګي. نو دا یو ډېر اهمه خبره. بله خبره دا ده چې نور چې څونه وو د طالبانو نه علاوه هغوی ټول خبر په دې خبره باندې پخلاو چې د افغانستان نه دی بهرني فوجونه څومره زر کېدلي وشي کېدی شي نو ودیځي، خو دوی د هغوی چېرې مونږ اوس او بیا دا خبره چېرې زمونږ د بین الافغاني خبرې بترې به رواني. نو زه دا وایم چېرې لکه ما په دې باندې وي که هر څوک دا خبره کوي، خو د ماسکو کانفرنس زما په نظر کې یو ډېر ښه کانفرنس، یو ډېر پرامیده او په لومبي ځل باندې د افغاني مشرانو نه سړي هغه تمه پیدا شوله چېرې دی کین سیټ د هغوی باره کې که چا هر څه وي چېرې دوی یو بل سره جګړې دي، یو بل به یې وجلم یو بل یې رټلم دی، یو بل یې زورلم دی، خو نن د افغانستان دپاره هغه یو دی. دا یو
ډیره غټه خبره ده. زلمی خلیلزاد هم اسلام آباد ته راغلی دی. ظاهره خبره ده هغه هم په دغه حوالې سره خبرې اترې روانې دي. نو زه دا ګڼم چې د افغانستان امن طرف ته چې کوم دی یو ډیر لوی کوشش روان دی چې په هغې کې امریکا، په هغې کې روس، په هغې کې پاکستان او په هغې کې افغانستان خپله د افغان دولت خپله باندې دا اوس ډاکټر اشرف غني صاحب به راځي پاکستان ته د اختر نه پس د هغې چې کوم دی وزیر خارجه ډیپټي وزیر خارجه ادریس صاحب هغه هم را روان دی. NSA چې کوم دی نیشنل سکیورټي ایډوایزر حمدالله محب صاحب هغوی هم راغلي. مطلب ډیر څیزونه روان دي سمې طرف ته پرمختګ کیږي او انشاءالله زموږ تمه هم ده.